محترمو نن زه تاسو ته د اتوار د ورځې ډېره زیاته بهترین او اعلی وظیفه ښیم. زموږ څومره وروڼه دي څومره خویندې دي دا وظیفه کوي د اتوار په ورځ باندې، نو فرمایي چې الله پاک به د دوی ټول حاجتونه دا به پوره کړي. څومره ټینشن دی دغه ټول ټینشن به الله پاک ختم کړي او دغه رنګې پرسکون زندګي به الله پاک له ورکړي. که چېرته د دوی په ژوند کې ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې زیاتې پریشانۍ وي، مریضان وي، نو انشاءالله العزیز الله پاک به دوی ټینشن پریشاني مشکلات ټول به ختم کړي. بس د الله پاک یو نوم دی، دا تاسو والئ او د هغې به دومره برکت وي چې الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. بلکې څونه مقاصد وي څومره مشکلات وي انشاءالله العزیز دا ټول به پوره کېږي. ویډیو د ثواب په نیت باندې نور ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی نه داسې قسم لا وظیفو نه داسې قسم لا وظایفو نه محترمو فایده والي او د هغې ژوند دا په سکون کې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات حل کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. دغه رنګه څومره چې زموږ وروڼه خویندې دي په مسایلو کې دي، دردونو تکلیفونو کې دي، دا ټول د الله پاک ختم کړي. ښکلې مزیداره اعلی زندګي د الله پاک هر چا له ورکړي. محترمو نن چې کوم زموږ وظیفه ده د اتوار د ورځې وظیفه ده او ډېره زیاته اعلی ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. زموږ دا سرونه خویندې چې هغوی دا وظیفه کول غواړي نو هغوی ته یو خواست دی، مکمل یقین سره، مکمل توجه سره، مکمل اطمینان سره، پرسکون ماحول کې تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مشکلات او دغه رنګه ټول مصایب دا به الله پاک ختم کړي. محترمو د چا کو څونه مشکلات وي، د چا کو څومره حاجات وي، د هغې لپاره دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. دا سیرونه دا خویندې چې د هغوی د رشتو لا اوسه پورې پته نه لګي نو هغوی د محترمو دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله بهترین اغلا ځای کې محترمو رشته وکړي. دغه رنګه محترمو څوک د عمرې اراده ساتي، وسایل نشته ورسره، دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به یو ځل لازمي محترمو عمرې له بوځي. دغه رنګه بار بار یو سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به بار بار بوځي. دی وظیفه محترمو دا حیثیت دی چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک له مال او دولت دا ډېر زیات ورکوي. نو کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه د زړه نه وکړئ او دغه رنګې په اخلاص باندې وکړئ چې الله پاک زموږ او ستاسو مال او دولت محترمو داسې واکړي. څونه وروڼه خویندې داسې وي چې هغوی د رزق حوالې سره پریشانه وي، د رزق تنګي ورته وي، نو که دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک بوله ډېر زیات رزق محترم ورکړي. که څوک د کاروبار دپاره دا وظیفه کول غواړي، که څوک د دکاندارۍ دپاره دا وظیفه کول غواړي، انشاءالله العزیز محترمو ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته بهترینه اعلی وظیفه ده. نو کوشش محترم کول پکار چې وظیفه په خپله مو وکړو، په اخلاص باندې وکړو، د زړه نه وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو ټولې مسلې دا به ختموي. وظیفه محترم اوداسه ده چې کله موږ دا وظیفه کول غواړو نو موږ به اودس چاردام وکړو. د هغې نه بعد به د الله پاک یو نوم دی، یا واحدو یا احدو، یا واحدو یا احدو، دا نوم به محترمو 1000 پیرې وایو. څو پیرې؟ 1000 پیرې، یو زر پیرې به یا واحدو یا احدو دا به وایو. بیا محترمو د هغې نه بعد به سورة الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، دا مکمل سورت محترمو دا به 404 پیرې وایو. او دغه رنګې مخکې وروسته د هغې نه درود شریف او بیا په آخر کې محترمو دعا. خو داسې دعا که نه چې تا یو سړی ویني ته دعا کې او چې هغه به تا باندې رحم راشي. دومره په اخلاص باندې محترمو دعا وکړئ، دومره په جړا باندې دعا وکړئ چې یا پروردګاره زموږ دا مسله ده او دا مسله په پوره دنیا کې پوره جهان کې څوک هم نشي حل کولی، دا مسله صرف ته حل کولی شي.
نو که په داسې الفاظو باندې محترمه موږ دعا وکړو نو الله پاک به زموږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. که د رشتې مسله وي، که د کاروبار مسله وي، که د پیسو مسله وي، که د مال و دولت مسله وي، که د رزق مسله وي، انشاءالله العزیز ټولې مسلې به الله پاک ختمې کړي. کوشش محترمه وکړي چې دا وظیفه د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریکه کړي چې هغوی هم نه داسې قسم لا وظایفو نه فایده والي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.